باندې خصوصا په محله باندې او خصوصا په د غزمکی والا باندې الله جل شانه خصوصي فضل احسان کو چې رب کریم د دې مال د دې جیداد هغه د خپل کور د پاره منتخب کو یقینا دا یو ډېر لوی خبره ده د دنیا په دې ځمکه کې الله جل شانه بعضې ځایونه د خپل ځان د خپل کور د پاره منتخب کړي چې هغې کې ستاسو د غزم کم منتخب شوی او دا د هغه خلکو دپاره چا کړي وي یا چا ورکې جاني تاوان کړي وي یا چا نورې طریقې سره د دې مسجد خدمتونه کړي وي دغه ټولو دپاره تر قیامته پورې د خیر ذریعه ده دغه ټولو دپاره د قیامت په عملنامه کې د خیر ذریعه ده یقینا نن د جمعې مونځ دغه کې ادا کېږي جمعه یو هغه د جمعې مونځ یو هغه عبادت دی او یو داسې بهترینه ورځ او داسې یو بهترینې میاشت کې ستاسو د جمعې د مونځ ابتدا کېږي رب کریم دغه د جمعې ورځ د دې امت دپاره منتخب کړې وه روایاتو کې راځي چې څومره امتونه تیر شوي دي هر امت دپاره هر پیغمبر دپاره رب کریم هغې ته اختیار ورکړی چې هغې ځان له د یو ورځ چې کوم دی هغه منتخب کړي د عبادت دپاره او مسلمانان په هغې کې راغونډېږي لکه څنګه د یهودو او نصارو دپاره یوم سبت د هفتې ورځ مقرر شوی کله چې پیغمبر علیه السلام اختیار ورکړلی شو نبي علیه السلام ورځ د جمعې خوښه که د رب کریم د طرف نه جبرائیل علیه السلام راځي وایي دغه ورځ تام خوښه کړې ده خو دغه ورځ در تمام خوښه کړې وه نو زمونږ د جمعې دا عبادت دا رب کریم ته محبوب عبادت دی د جمعې دا راغونډېدل دا الله ته خوښ راغونډېدل دي د جمعې رایوځای کېدل او هغې کې عبادتونه کول دغه ورځ رب کریم د دې امت دپاره مخکې نه خوښه کړې وه بل د جمعې عبادت روایاتو کې راځي احادیثو کې راځي د یو انسان څه ګناهونه وي هغه د ده په اودس کولو سره معاف شي د بل انسان ګناهونه وي هغه د مونځ کولو سره معاف شي د بل انسان ګناهونه وي هغه چې کوم دی په توبې استغفار سره معاف شي بعضې ګناهونه هغه پاتې کېږي د انسان چې هغه د جمعې ورځ د جمعې د مونځ نه بعد دعا وکړي د هغې سره معاف کېږي دغسې خصوصیت نور هم راغلی دی چې بعضې ګناهونه هغه وي د انسان چې هغه د اختر د مونځ نه بعد خصوصي معاف کېږي نو د جمعې ورځ یو داسې ورځ ده چې د دغې جمعې په ورځ باندې رب کریم د دنیا ابتدا وکړه دغې جمعې په ورځ باندې د آدم علیه السلام جثه تیاره شوه د دغه جمعې په ورځ باندې د آدم علیه السلام په هغه جسم مبارک کې چې کوم دی روح واچولی شو نو الله جل شانه دغه ورځ مونږ او تاسو دپاره منتخب کړې ده دنیا هم په دغه ورځ باندې قایمه شوې وه دنیا په دغه ورځ باندې تیاره شوې وه انبیا علیهم السلام اکثرو ته چې کله کتاب ورکړلی شوی دی هغه هم د جمعې ورځ ښودلی کېږي دغسې د هغې نه علاوه رب کریم دغه د جمعې ورځ زمونږ او ستاسو د دې امت دپاره منتخب کا او دا امت په هغې کې چې کوم دی د رب کریم عبادت په مجموعي طور باندې کوي عام ورځو کې مثلا اوور ورځې د ټولو کې مونږ او تاسو عبادتونه کوو خو د جمعې ورځ دا تخصیص د رب کریم د طرف نه دی د تخصیص د جناب محمد رسول الله د طرف نه دی او ما روایت اویلو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین مونږ او تاسو به د پیغمبر علیه السلام په سنتو باندې او د نبی علیه السلام د څلورو یارانو په سنتو باندې روانیږو چې هغې کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ عثمان رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله تعالی عنہ دی نو هغې هم د جمعې د ورځې د عبادت خصوصي اهتمام کړی دی مونږ او تاسو به هم د جمعې د ورځې د عبادت خصوصي اهتمام کو او که تاسو وګورئ په هره علاقه کې په ټوله دنیا کې مسلمانان د جمعې په ورځ باندې راغونډېږي که هغه نه اگر چې دا نور منځونه هغه نه بېجمع هم ادا کېږي خو چېرته هم د جمعې منځ چې کوم دی هغه همداسې نه ادا کوي اگر چې هغه مسافر هم وي یو مسلمان نو د جمعې د منځ دپاره یو طرف ته ودرېږي او د جمعې منځ اگر چې په هغه باندې شته هم نه خو ادا کړي مسلمان هم یو لوی اهمیت ولې ورکړی دی ځکه چې رب کریم د جمعې د ورځې محبت د زړه کې اچولی دی رب کریم پیغمبر علیه السلام دوه خوښ کړلی شوې ورځې هغه محبت د ده په زړه کې اچولی دی او الحمد
الحمدلله مونږ تاسو مسلمانان یو رب کریم راته مونږ تاسو په خپل کور کې د عبادتونو توفیق را کړی دی رب کریم که مونږ تاسو د رب شکریہ ادا کول وغواړو نو په ټول عمر کې د رب شکریہ نشو ادا کولی هغه صرف په دې یو جمله باندې چې مونږ تاسو رب کریم مسلمانان پیدا کو که چېرته رب کریم مونږ تاسو د هندو په کور کې پیدا کړو که چېرته د عیسائی په کور کې پیدا کړو که چېرته مشرک په کور کې پیدا کړو که چېرته د قادیانی په کور کې رب پیدا کړو نو د رب نه چا ګیله کولی شو که ټول عمر انسان په یو سجده کې تیر کړي دا خو د جمعې لمونځ دی که ټول عمر انسان په یو سجده کې تیر کړي د رب کریم شکریہ نشي ادا کولی چې رب په مونږ او تاسو باندې څومره لوی فضل کړی دی او د هغې نه یو لوی فضل رب کریم بیا بل مونږ او تاسو باندې وکړو چې مونږ او تاسو د جناب محمد رسول امت کې راوستو چېرته بني اسرائیلو کې پیدا وې که چېرته په نور امتونو کې عیسی علیه السلام په امت کې پیدا وې که چېرته د نوح علیه السلام په امت کې پیدا وې که چېرته په بل امت کې پیدا وې نو د رب نه ګیله هم نشوه کولی او نه مونږ او تاسو رب ته خط لیږلی دی چې پروردګاره ما په دغه امت کې پیدا کا او نم رب ته خط لیږلی نم جرګه لیږلی چې رب کریم ما مسلمان پیدا کا چا لیږلی دی دا خو د رب شکریہ ادا کو دا زمونږ او ستاسو 15 وخته مسجد ته راتلل د رب عبادت ادا کول دا د دغه ټولو اندامونو شکریہ ده د سترګو شکر دغه دی چې په دې باندې هغه اعمال وشي چې په هغې باندې رب خوشحالیږي چې رب پې ناراضه نه شي د غوږونو شکر هغه دی چې په هغې باندې هغه عمل واورېدلی شي په کم باندې چې رب راضي کېږي د لاس شکریه هغه ده چې په هغې باندې هغه عمل وکړلی شي چې په هغې باندې زما ستا رب خوشحالیږي دغه چې کوم دی د خپو شکریه هغه ده چې په هغې باندې هغه عمل وکړلی شي چې په هغې رب خوشحالیږي نو د رب د خوشحالۍ دپاره ستاسو په دغه علاقه کې دغه کم مسجد قایم شو د رب کریم د مخکې نه چې کوم دی دغه ځمکه خوښه کړې وه او کومو مسلمانانو نه په دې کې رب خدمت علي هغې د په څلورو طریقو سره سوچ وکړي رب کریم نه یو انسان بعضې وخت چې کوم دی په څو طریقو باندې رب نه انکار هم کوي او په څو طریقو باندې یو مسلمان رب ته راجوختېږي یو د مال په ذریعه باندې دی د رب نه انکار کوي کله چې د مال ټول دنیا باندې لګي ټول مال په دنیا باندې لګي په دین باندې په علماء او طلبو په مساجد په مدارس باندې د روپې نه لګي نو دې سوچ کی یا خو زما مال حرام دی یا رب زما مال قبلی نه یا زما مال د دې قابل نه دی چې هغه په مسجد په مدرسه په عالم طالب باندې ولګي په دې خپشي نو یو د ټول مال بعضې وخت به حلالي لیکن د چاهت به نه غواړي چې په دیني ځای باندې ولګو نو د مال په ذریعه باندې د رب نه مخ اړوي بعضې انسان د اولاد په ذریعه د رب نه مخ اړوي تاسو ته مسجد جوړ شو تاسو ته جمعې ابتدا وشوه په کار د خپل بچي دغلته سبقونو ته راواستو خپل بچي د دغه علمو نه مستفید کو چې د هغې نه دین زده کړي چې سبا ستا بچي ستا ګریوان ته لاس نه اچوي سبا ستا بچي ستا د خپلې مور ګریوان ته لاس نه اچوي سبا بچي چې کوم دی د مشر ورور ګریوان ته لاس نه اچوي سبا بچي سره په لاس کې چې کوم دی د الله کلام وي بل څه ورسره نه وي وجه څه ده نو بعض انسان هغه د اولاد په ذریعه د رب نه مخ اړوي هغه ټول بچي دنیا ته وقف کړي وي ټول بچي دنیا ته وقف کړي دین ته یو بچی نه وقف کوي اگر که د هغه 10 بچي وي 10 وانه دنیا کې لګیا وي نو روایاتو کې راځي دغه انسان د اولاد په ذریعه د رب نه مخ اړوي او بعض انسان هغه دی چې داغه د وخت په ذریعه د رب نه مخ اړوي الله راته مسجد راکو د جمعې منځ راته قایم شو عالم مفتی صاحب راته کېناستو هغه راته د قرآن ترجمې ابتدا وکړه هغه راته د احادیثو ابتدا وکړه هغه راته د ماشومانو د درسونو ابتدا وکړه او زه هغه ته وخت نه ورکوم نه ترجمې ته راځم نه د احادیثو درس ته راځم نه نور په دې مسجد کې چې کوم دیني محفلونه دي نه هغې ته راځم نه د تبلیغ والا سره په ګش کې شاملېږم نه په نورو نیکو اعمالو کې شاملېږم نه په تعلیم کې شاملېږم نو یقینا دغه انسان د وخت په ذریعه د الله نه مخ اړوي نو دغه خو به نه کوو که نه به د اولاد په ذریعه د الله نه مخ اړو نه به د مال په ذریعه د الله نه مخ اړو او نه به چې کوم دی د وخت په ذریعه د الله نه مخ اړو ور دغه مسجد دا قایم شو جوړ شو د دې نه بهترم جوړ شي نور به هم جوړ شي جمعه پکې قایم شو نور منځونه هم پکې قایم وي د هغې نه علاوه پکې درسونه هم قایم شي د هغې نه علاوه به چې کوم دی د بچو درسونه هم قایم شي الله دې ته یو لوی د دین مرکز جوړ کړي خو کله چې کله زمونږ او ستاسو د زړه اخلاص وي او د دې سره محبت وي اولاد هم راستو دغلته کې دین زده کوي مال هم په دې باندې لګو دغسې خپل جاني محنت هم کوو هغه هم په دې باندې لګو خپل وخت هم مسجد ته ورکوو
نو الله به رب کریم زمونږ او ستاسو نه راضي کېږي. نو د دغه اندامونو شکر دا دی چې په هغې باندې رب هغه اعمال وشي چې په هغې باندې رب کریم راضي وي. نو په ځمکو کې رب کریم هغه ځمکې خوښې کړي دي. یو انسان د ځان دپاره د کور ځمکه خوښوي، هغه هغې ته ګوري وایي دې سره بازار هم نږدې دی، دې سره مسجد هم نږدې دی، دې سره هسپتال هم نږدې دی، دې سره سکولونه هم نږدې ځي، دې سره فلانکې دغه هم نږدې دی، د دې په ټرانسپورټ کې هم چې کوم دی فرق نشته دی. خلک د شپې په 2 بجې باندې هم راتلی شي. دا ځای نه خوښو که نه خوښو؟ زمونږ خو د دنیا ماحول دا دی، مونږ ځان له داسې ځای خوښو. او رب کریم د خپلو کورونو دپاره په دغه ځمکو کې بعضې ځمکې چې کوم دی هغه تخصیص کړي دي او خوښې کړي دي، او دا دې ته د جنت ځمکه ویلی کېږي. ټوله ځمکه به د کارپټ په رنګ راغونډه کړلی شي، خو الا هغه ځمکه کومه چې مسجد ګرځېدلی دی دغه به جنت ته یوسړلی شي. دغه ځمکې به لاندې لاړې شي، د جنت حصه به وګرځي، د جنت د ځمکې حصه به وګرځي. او د دغې سرې سرې چې مونږ او تاسو د خپلو علماو نه دین زده کو، خپل بچي دین ته راواستو، د جمعې په ورځ چې کوم دی پابندۍ سره هغه راځو او د مولوي صاحب نه چې کوم دی څو خبرې اورو په هغې باندې عمل کوو. نو یقینا رب کریم مونږ او تاسو ته ژوند راکړی، زندگی مونږ او تاسو ته راکړې ده، ځکه به د قیامت په ورځ د څو خبرو تپوس کېږي. تر هغې پورې به ستا قدمونه د خپل ځای نه نه خوځي، د څو خبرو د نه تپوس نه شوي. رب کریم به ډېر په عجیبه انداز باندې وایي ځواني مې ژوند مې درته درکړی، ژوند دې څنګه تېر کو؟ ستا د ژوند تپوس به کېږي. مسلمانه نوجوان دم په سوجو کی، بوډا دم په سوجو کی، مشر دم په سوجو کی، کشر دم پیو کی، زنانو تم الله جون ور کړي، نارینو تم ور کړي دي. سبب رب ته ودرېږو، ټول خو به ودرېږو کنه، یو ورځ خو به رب ته ودرېږو، دغه ورځ خو قایمه ده کنه. لږ یو منټ سوچ کوي چې رب ته کله ودرېږو څه جواب به کوو چې رب پیلنې ته پوسو کې خپې به دې لا نه خوځي او درته وایي تا ته مې زندګي درکړې وه څنګه دې تېره کړه. نو د چا که 20 کاله عمر دی بیګا په دې 20 کالو سوچ کوي، که د چا 80 کاله عمر دی بیګا له په دې 80 کالو سوچ کو، د چا 13 کاله عمر دی په دې 13 کالو سوچ کو چې مخکې څه کړي دي، مخکې د خپل لاسونو نه څه لیږلي دي. د غزمکې لاندې چې کوم زما همیش ژوند دی هغې دپاره ما څه تیاری کړی دی، د هغې دپاره مې څه تیاری کړی دی. رب به ما نه تپوس کوي د ژوند به څه جواب ورکوم، رب به رانه جواب غواړي. نو که چېرته د دې نه مخکې هغه اعمال شوي د هر انسان دا زړه خپله مفتی دی، ده ته خپله وایي په دې کار الله خفه کېږي، په دې کار الله خوشحالېږي. پوهېږو که نه پوهېږو؟ هر انسان پوهېږي، او ماشوم هم پوهېږي چې زما په کنځلو کولو باندې رب ناراضه کېږي. پوهېږي که نه پوهېږي؟ نو هغه طرف نه به راشي سوچ به وکړي چې ما دا دومره ژوند تیر کو او په دې کې دا دومره زندگی دا ما د رب د ناراضتیا سبب ګرځولی دی، او بیا رب د هغې طریقه خولی ده. فتوبو الی الله توبة نصوحه. رب کریم بیا طریقه خولی ده، بیا توبه وباسه، رب ته وجاړه پاسه د خپلې بسترې نه، یو 2 رکعاته نفل وکړه، رب ته وجاړه پروردګار ته، رب د دې نه مخکې مې سترګې مې ستا په نافرمانۍ کې اخته کړې وې، غوږونه مې ستا په نافرمانۍ کې اخته وو، لاسونه مې ستا په نافرمانۍ کې اخته وو، خپې مې ستا په نافرمانۍ کې اخته وې. رب کریم دغه کم زندګي دې راته راکړې وه، دغه ژوند مې ټول په نافرمانۍ کې اخته کړی و. رب کریم د دې نه بعد به زما یو اندام ستا په نافرمانۍ کې نه اخته کېږي، د دې نه بعد به زما یو اندام هم ستا په نافرمانۍ کې نه اخته کېږي. رب کریم د دې نه بعد به زه د مسجد خدمت کوم، د دې نه بعد به د مدرسې خدمت کوم، د دې نه بعد به چې کوم دی زه د دیني علماو خدمت کوم، د دې نه بعد به د طلباو خدمت کوم، د دې نه بعد به هغه اعمال کوم په کوم اعمالو رب چې ته خوشحالېږي. د رب سره وعده قایمه کړه، رب بس نور به نه کوم. دویم تپوس به تا نه د ځوانۍ کېږي، ځواني او داسې د نوجوانان، د نوجوان عبادت هغه د سونې برابر، د سپینګیري عبادت بعضې د چاندې ویلې دی خو د چاندې نه د پیتلو برابر دی، د هغه عبادت لاندې د پیتلو برابر دی. نو نوجوانان سوچو کوي. دویم تپوس به کوي ځواني مې درته درکړې وه، ځکه ځوانۍ کې سړی هر رنګ عبادت کولی شي، هر رنگ د مشقت عبادت ته دی رسیدې شي، هر رنگ د تکلیف عبادت ته دی رسیدې شي، هر رنگ مشقت که په یو عبادت کې وي نوجوان ورته په منډه ورتلی شي. رب به دویم تپوس کوي تا ته مې ځواني درکړې وه، ځواني دې څنګه تېره کړه؟ نو چې بیا هلته په خپلې ځوانۍ باندې افسوس کوو، نو دلته خپله ځواني د رب د چاهت مطابق تېره کړو. د رب کریم
د چاهت مطابق خپل ځواني تېره کړو. وګورو چې زما رب هره شپه خپله جایزه لو، د سحر نه چې راپاسو تر ماښامه پورې کوم امور وکړو، کوم اعمال ادا کړو، د ماسخوتن چې سملو په سنت طریقه باندې د هغې جایزه والو. نن د سحر نه چې زه راپاسېدلې ما څومره اعمال هغه کړي چې په هغې رب ناراضه شوی دی، څومره اعمال مې هغه کړي چې په هغې باندې رب راضي شوي وي. که زیات اعمال دې هغه کړي چې په هغې باندې رب ناراضه شوی دی، په دغه ځای باندې رب ته توبه وباسه. که هغه د سترګو عمل وي دا غینم توبه وباسه، کاغه د خلی عمل وي دا غینم توبه وباسه، کاغه د لاسونو د خپو عمل وي دا غینم توبه وباسه. رب ته وجاړه رب نن ماسخوتن د سحر نه چې کوم دی تر دې وخته پورې ما دومره اعمال هغه ستا د ناراستیا کړي دي، ستا د خفګان مې کړي دي. رب تا راته زندګي را کړې ده، رب تا راته ځواني را کړې ده، رب تا راته د جسم نعمتونه را کړي دي. ما دومره اعمال ستا د نافرمانۍ کړي دي، ستا د خفګان مې کړي دي. رب دې نه بعد به دې نه خفه کړو، بیا په آرام سمله. ور رب یو کم رشته دی انسان سره قائمه کړې ده. وای کله چې انسان نیک عمل وکي فوراً ولیکلی شي کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. دغه کرامن کاتبین دوه فرشتې هر چا سره دي، مازیګر او سحر د دې ډیپټي بدلیږي. دې طرف ته چې کوم دی ستا نیک اعمالو رجسټر دي ورسره لیکلی کېږي، دې طرف ته د بدو اعمالو رجسټر دي. کاغه د خولې گفت وباسې، کاغه د خپو حرکت کې، کاغه د لاس غلط حرکت کې، کاغه د سترګو حرکت کې، کاغه د زبان حرکت کې، کاغه د غوږونو حرکت کې، هغه رب فرشتې مقرر کړي لیکي درته. مونږ خو نن دغه د ګس طرف فرشته ستړی که په لایانې باندې، په دروغ باندې، په غیبتونو باندې هغه هم ستړی که. کله وی چې انسان نیک عمل وکړي فوراً ولیکلی شي، کله چې غلط عمل وکړي بیا دغه فرشته رب کریم دومره رحیمه فرشته راستولې ده، دغې فرشتې ته وی لږ صبر وکړه. کېدی شي دا مسلمان دی، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نوم ورته والي د هغه امتي دی، کېدی شي دی توبه وباسي مه لیکه ورته دا ګناه. رب در سره یو داسې د احسان معامله کړې ده. وای کله کله دغه عمل نه لیکلی کېږي، خو کله چې دی اوده شي په خوب باندې ورشوي دغه فرشته ورته چې دا دومره مردود انسان دی چې ټوله ورځ رب هم ناراضه کو، د رب نه یې معافي هم ونه غوښته، ولیکه ورته. او بیا یو احسان رب بل کوي، ان الحسنات یذهبن السیئات. رب فرمای د ده ګناهونه زه د ده په نیکو سره ختموم لیږی یم. لکه څنګه ما درته ویل د جمعې په مونځ سره بعضې هغه ګناهونه چې هغه ستا په نورو منځونو سره نه معاف کېږي، بعضې هغه اعمال چې هغه ستا په نورو منځونو عبادتونو سره نه معاف کېږي، هغه د جمعې په مونځ باندې معاف کېږي. او د جمعې مونځ هغه بهترین عبادت دی چې صحابو به بعضې خصوصي دعاګانې د جمعې مونځ نه بعد ته پرېښې وي. نو دغه فرشته ورته چې ولیکه دومره مردود انسان دی، تر اوسه پورې د رب ناراضه کو، د رب نه یې معافي هم ونه غوښتله. او کله چې معافي وغواړي نو بیا دغه فرشته په دې باندې فخر کوي. نو د ځوانۍ تپوس به کېږي نوجوانه، که ځواني دې د رب د رضا دپاره تېره کړې وي نو بیا خو کامیابي. بل تپوس به تا نه د مال کېږي چې مال دې څنګه وګټلو څنګه دې ولګولو. که مال دې په حلاله ګټلي په حرامه دې لګولي بیا هم کامیاب نه، که مال دې په حرامه ګټلي په حلاله دې لګولي بیا هم کامیاب نه. په مال کې به دواړه صفته ساتي، په حلاله به ګټي او په حلال ځای باندې به لګي. نن د رب د کور دپاره مو تا سره مال نشته، د رب کور نه پاتې کېږي. دغه ستاسو مسجد دی څومره غریبه محله ده، جوړ شو که جوړ نه شو، ستا کور خو رب 2-3 چته جوړوي، ستا کور کې خو ماربل او ټیلونه رب لګي، دا مال درته رب در کړی دی که نه. نو د رب کور به پاتې شي، د پروردګار کور به پاتې شي. ستا کور څوک جوړوي؟ تا ته مال څوک درکوي؟ تا ته دولت څوک درکوي؟ تا ته ځواني چا درکړې؟ تا ته ژوند چا درکړی دی؟ ستا کور خو 3 چته جوړوي، رب خپل کور نشي جوړولی. دا په مسلمان باندې یو امتحان دی د رب کور تیارول، دا په مسلمان یو امتحان دی. د هرې محلې د هرې علاقې مسجد دا په دې مسلمان باندې امتحان دی چې د اخراجات ادا کوي که نه ادا کوي. د دې به مثلا د بجلی خرڅم وي، د دې به د تنخواګانو خرچم وي، د دې به چې کوم دی مثلا نورې خرچې وي، هغه ادا کول دا په محله باندې یو امتحان رب یو ازمیخ کې انسان واچي. نو کوشش وکړو چې د رب د دې کور نافرمانی مونږ تاسو نه نشي، چې څنګه رب راکو دغسې د هغې خدمت وکړو، څنګه رب کریم مونږ تاسو ته دغه کور راکو هغسې مونږ تاسو خدمت وکړو. د خپل کور سړي سره څومره فکر وي که نه وي چې
څنګه د رب د کور آبادي نه پاتې کېږي. موږ خو ګرځو ټول خیبر پښتونخوا کې ستاسو د مفتی صاحب هم راسري وي کله کله په دې غرونو کې د دیر په دې غرونو کې دومره عجیبه عجیبه مسجدونه جوړ شوي. زه دې ملګرو ته کله زور ته یې وګوره قسم دی رب چې خپل کور تیاری په دې لس او په دې اتو غرونو د پاس هم رب داسې کور تیاری. ستا کور تیاری نو خپل کور نشي تیارولی خو صرف زمو ستا امتحان علی چې دې بنده ته ما کم مال ورکړی دی دغه مال زما په کور باندې لګی که نه صرف په خپل کور لګی. دغه مال چې کم دی په دې دینداره خلکو باندې په دې مدارس او مساجدو باندې لګی که نه لګی که نه صرف خپل اولاد باندې لګی. زه اکثر خپل محلې والا مقتدیانو ته یم زه ورته یم یو ځان له دیني بچی وساتئ هغوی حریان شوي څنګه. زه ورته موږ ته شیخ صاحب شیخ شئیر شاه صاحب رحمهم الله به فرمایل و یو دیني بچی ځان له وساتئ طلبو کله چې دې ځای نه فارغه شي او ولاړ شي وایي دیني بچی دې ته وي طالبي مه پرېږدئ یو طالب په خپله پالنه او په خپله ساتنه باندې والی یعنی یو مدرسې ته د یو طالب خرچه ورکوئ چې دغه زما دیني بچی دی دا به په هغه باندې لګي. که دغه نی څومره چې ستا وسي خپل مال په هغې باندې لګوه د هغې د وجې نه چې کوم دی برکتونه راځي تا ته د هغې د وجې نه ستا مال چې کوم دی الله ډېروي. نو د مسجد سره څو تړلی شوي خبرې وي د هغې ځمکه وه الله درته وکړه د هغې آبادي وه دومره شوه چې ستاسو منځونه پکې ادا کېږي د هغې د جمعې منځو د هغې هم ابتدا شوه چې په ټولو عبادتونو کې غوره عبادت د جمعې منځ دی هغه هم تاسو ته رب درکو. خو اوس د دغې پابندي ساتل د دغه احترام او د دغه قدر کول رب نه ناراضه کول څنګه چې ترکی په ځمکه باندې د کمال اتاتورک نه مخکې په دنیا کې 1 نمبر مقام او په دنیا کې 1 نمبر ملکو په اسلام په لحاظ باندې خو کله چې کمال اتاتورک راغو خلکو چې کم دی د جمعې منځونه پرېښودل خلکو د مسجدونو احترام پرېښودو خلکو د مسجد د ځمکې بې حرمتي شروع کا رب کریم ته هغه دین ټول وایشتو. اوس الحمدلله بیا چې دین طرف ته پام شو اوس بیا ورکې لږ لږ دینداري را شروع شو. نو ګورئ کوشش وکړئ د رب د دې کور احترام ډیر زیات کول. د دې احترام صرف دا نه دی چې زه ته دې کې اذان وکړو زه ته چې کم دی راشو دې کې مونځ وکړو مونځ کوونکي خو خپل فرض ادا کړي د ذمې نه غاړه کوي. د دې هر رنګ خدمت په ځان باندې اغشتل د دې هر رنګ خدمت چې کم دی هغه داسې ادا کول څنګه چې د خپل کور خدمت ادا کې بلکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د دې نه زیات د خپل کور نه زیات چې کم دی احترام هغه د مسجد د دې نه زیات چې کم دی د هغې فکر کول. نبی علیه الصلاۃ والسلام ولي مسجد نبوي چې تیارېدو پیغمبر علیه السلام ښه په آرام کېناستیم شو بستر باندې هم کېناستی شو په آرام چې کوم دی صحابو ته کارونه هم حواله کولی شو. نبی علیه السلام په خپله باندې لګیا دی کاڼي روړي او د مسجد نبوي دپاره چې کوم دی هغه بنیاد قایمۍ لګیا دی. پیغمبر علیه السلام خپله د مزدور کار کوي لګیا دی ولې وجه څه ده. نو که زه ته په مسجد کې لږه جارو زه ته د مسجد لږ فرش خراب شوي هغه صحیح کو زه هسې خپل کور کې به مونږ او تاسو یو کار پرېږدو اگر چې به تا ته د هغې نه نقصان هم نی پیله زه نه پرېږدم نقصان هم نی زمو ستا د کور فرش خراب شو فوراً یې سمو که نه سمو زمو ستا د کور چت رابېږي فوراً یې سمو که نه سمو دغسې نور څومره امور دي د آبادۍ سره تړلی شوی فوراً ادا کو که نه ادا کو. نو څنګه چې په اتفاق او اتحاد باندې رب کریم د غزمکه درکا څنګه چې په مینه او محبت باندې دا قائمه کا څنګه چې په محبت باندې پدې کې عالم اونیو څنګه چې په محبت باندې د خپل بچو درسونه شروع کا څنګه چې په مینه او محبت باندې د جمعې منځونه شروع شو. نو رب کریم دې تاسو ټولې محلې ته اتفاق دغه درکې چې د دې خدمت هغه طریقې سره ادا کړي چې قیامت کې اس کې سترګې دا د رب نه غواړو. رب مونږ ته د خپل کور راکړو ډېره لویه ذمہواري دې راته په سر کا رب مونږ ته د خپل کور ځمکه راکړه دا ډېره لویه ذمہواري دې راته په سر کا رب کریم مونږ د یو عالم خادمان وګرځولو دا ډېره لویه ذمہواري دې راته راکړه رب کریم د جمعې منځونه دې راته شروع کړه دا یو ډېره لویه ذمہواري دې راته په سر کا دا ډېره لویه ذمہواري ده خو چې مونږ تاسو وپېژنو. د مسجد د غیر آدابو بعضې واقعیت تبلیغ والا ملګري بیانوي په دې پنجاب کې د یو مسجد واقعه بیانې د شپې به پکې چغې وي جړاګانې به وي څه تبلیغ والا ملګري ورته ورغه د شپې تپوس وکړو وایي نور څه نه یو چا به ویل دیوان دي چا به ویل پیریان دي چا به ویل بل څه دي چا به ویل بل څه دي ګوره شته مسجدونه د خلکو نه شاړېږي چې دغسې ونه شي. الحمدلله زمونږ پښتانه په دین باندې ډېر قایم او مضبوط خلک دي. د شپې هغه امیر صاحب ورغو حال ته ورننه شو یو چغې وي یو جړا وه
تپوس تې وشو وایي څه وجه ده وایي زه د مسجد ځمکه یم ځکه زه رب کریم د ازل نه ساتلی وم د عبادتونو دپاره نن زه شاړه شوی یم د مسجد ځمکه ده ژوندی وي ځکه روایاتو کې راځي احادیثو کې کتابونه لیکي په دې باندې ګرم چینک هم نه ایښول د مسجد ځمکه دا ژوندی ده هغه ځمکې به چغې وهلې او بیا هغه خلک روغ غوښتل هغې سره خبره وکړه چې دلته عبادتونه قایم کوي نو دغه چاردیوالي کم چې د مسجد حدود دی دا د عبادتونو دپاره ده په دې کې عبادتونه ادا کول په دې کې چې کم دی د رب د رضا آواز لګول په دې کې هغه اعمال کول چې رب مونږ او تاسو نه راضي شي ځکه رب خپل کور قایم کړی په مخ د ځمکه باندې دې دپاره دی چې زما بنده راشي د د دنیا نه ګیله شوه د د دنیا نه موړ شو د د دنیا د ژوند نه زړه تور شو د د دنیا د انسانانو نه زړه تور شو دې د خپل رب سره یو لار قایمه کړي د رب د لار قایمولو او د رب د راتلو دروازه چې کوم دی ستاسو دغه ده که موږ د دنیا د هر شیز نه ناامیده شو او د دنیا د هر شیز نه یو طرف ته شو او د دنیا د هر شیز نه زړه مات شي بیا به رب ته راځو یو نوجوان واقعیه زه بعضې وخت کوم یو نوجوان و دغسې دا څنګه ستاسو د مسجد ګیټ کلو دی دغه طریقې سره روزانه به دی په مسجد کې او د رب سره دومره لوی تعلق د هغه چې هغه ته به غیبانه آواز کېدو الهامي آواز به ورته کېدو دغه نوجوان د دنیا ماحول ونیو څه وخت کې د دنیا ماحول ونیو دنیا ماحول ته لاړو هغه په ارام ارام د مسجد نه وخت کټ کېدو کله چې دنیا ماحول کې وخت زیات شي بیا د مسجد نه وخت کټ کېږي نو تاسو نوجوانان مشران ټول کوشش وکړئ چې زیات وخت علماو ته ورکړئ زیات وخت چې کم دی مساجدو ته ورکړئ ځکه تبلیغ والا ملګري دا ټایم تقسیموي وایي 8 غنټې کور دپاره 8 غنټې کاروبار دپاره 8 غنټې د مسجد دپاره اوس هغې ته هم پته ولګېده چې مسلمانان هم دومره مصروفه شو چې د خپل کار نه او د خپل ځان نه وخت روغکل 2 غنټې وخت به په مشکله باندې روباسي 2 غنټې وخت مسجد ته ورکوئ وایي که نه وایي دغه نوجوان به 24 غنټې د مسجد کې ناستو او مسجد کې اسې ناسته د خیر نه خالی نه ده اسې کښېنه ذکر هم مه کوه په تا باندې د الله د طرف نه رحمتونه وي ځکه د مسجد د ځمکې د مسجد د آبادیانې دا د اسمان فرشتو ته روایات او احادیثو کې راځي داسې ښکاري لکه څنګه چې موږ ورته اوس ته د شپې ستوري ښکاري دغه داسې ځلیږي یا د هغه کورونو دپاره کم کې چې د قرآن تلاوت کېږي او په دې باندې خو اسې رحمتونه اسې راشه سکون دپاره کښېنه خاموش تا باندې د الله رحمتونه نازلېږي ته د مسجد کې کښېنه د هغې سکون وګوره کور او دکان کې کښېنه د هغې سکون وګوره نو دغه نوجوان به 24 غنټې مسجد کې و کله چې دی لږ د دنیا طرف ته لاړو د مسجد نه لږ لږ وخت کټ کېږي لږ لږ وخت کټ کېږي تر دې پورې چې هغه فرض عبادتونو کې هم تاخیر راغو همدغه نوجوان دی څه وخت بعد را روان دی په دې لار باندې هغه مسجد کې وکتل چې کم کې به دته غیبانه آواز کېدو کله چې وکتل مسجد ځمکه خالی ده یو فریادي ورته ښکاره شوه دغه نوجوان رادن نشو چې رادن نشو د اودس کو اودس کې هغه خوند نشته دی کله چې د اودس نه بعد دی ودرېدو مونځ ته مونځ کې هم هغه مزه او هغه ذایقه نشته دی وایي کوم چې د رب سره تعلق او د رب د طرف نه آواز کېږي د هغه مونځ به کومه مزه وي او کوم چې د رب نه تعلق کټ شي د هغه مونځ به کومه مزه وي د مونځ نه بعد کېناستو نوافل یې وکړه ورته خوند ورنکو هغه تعلق د رب سره کټ شوی دی د هغې نه بعد لګیا دی دعا کوي په دعا کې اچانک زبان ته دغه الفاظ راغلل وای رب پته نه لګي زما آواز به اوس اورې مو کنه وای رب پته نه لګي زما سره به هغه محبت ساتي مو کنه دغه نوجوان ته چې د ګناهونو یو انبار په بیا جوړ شوی دی د مسجد نه کټ شوی د دینی اعمالو نه کټ شوی دی د قرآن تلاوت نه کټ شوی دی د مسجد برکت وګورئ رب کریم د طرف نه ورته آواز کېږي غیبانه وای ای زما بنده د کمې نه چې د مسجد په دغه ګیټ باندې وتې ستا رب د هغه وخت نه تا ته په انتظار باندې دی چې دا بنده به بیا کله ما سره روغ وکړي څومره نوجوانان دي کشران دي مشران دي دا مه وایي چې زما عمر تیر دی قسم دی په دغه تیر عمر به بچي دستانه تنګي په دغه تیر عمر باندې به ښځه ستانه تنګوي په دغه تیر عمر باندې به رشتهدارو ته پرېښې په دغه تیر عمر به محله ته پرېږدي دا ټوله دنیا به دې پرېږدي خو رب دې بیا هم غواړي زما دا بنده ما ته یو سجده ولګوي رب دې نه پرېږدي ته راشه دغه رب ته کښېنه او رب ته فریاد وکړه آواز ولګو چې تا ته کومه مزه درځي
ته وګوره نوجوان یا مشر تا 80 کاله د رب نافرمانی وکړه، تا 80 کاله د رب نافرمانی وکړه، تا 30 کاله او 100 کاله د رب نافرمانی وکړه، زما رب ډېر رحیم کریم ذات دی. ته ورته کښېنه 15 منټو کې رب ستا د 80 کالو ګناهونه معاف کوي. بعضې وخت پلار هم سخت سي، بچې د کور نه وشړي جرګې پې کوه کور کې نه پرېږدي، کوي که نه کوي داسې. رب هغه ذات دی تا 40 کاله رب ته مخ نه دی راړولی، دغه کوم سترګې الله درکړي په دې دې ګناهونه کړي دي، په دې دې رب ناراضه کړی دی، په لاس دې ناراضه کړی دی، په زبان دې ناراضه کړی دی، د مسجد ګیټ طرف ته دې کتلي هم نه دي. خدمت خو لویه خبره ده، خو کله چې دغه مسجد ته رادننه شوې او بیا رب ته کېناستې 2 رکعاته مونځ دې وکړو او د سترګو نه دې 2 اوښکې لړه شوي دي او لا ځمکې ته نه یې تلي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ستا د اوښکې د ځمکو ته رسېدو نه مخکې رب ستا د 80 کالو ګناهونه معاف کوي. نو د داسې رب سره مینه ولې نه کوو؟ د دنیا محبت خو ډېر اختیار کو، د خپل کور سره خو ډېره مینه وکړه، د خپلو لارو سره خو ډېر محبت وکړو، د خپلو خپلوانو خو ډېر خدمتونه وکړه، د خپلو اولاد خو ډېر خدمت وکړو، خو د هغه خدمت په بدله کې ملاویږي څه؟ راشه نن د رب سره مینه وکړه، نن د رب د کور سره مینه وکړه، د پروردګار د هغه ځمکې سره مینه وکړه کوم چې رب د خپل کور دپاره خوښه کړې ده. ګین تاسو دا یو تجربه وکړئ. زه کله کله د خپلو ماشومانو سره زموږ ماشومان روزانه صفائی کوي د مسجد، کم سبق ته راځي روزانه 4 کسانو نامې لیکلی شوي خدمت کوي، بره چت، لاندې چت، دریم چت، د اخیري چت، د اودسونو ځای نه دا ټول صفا کوي. کله کله یقین وکړه زه ترې دغه ویپر والم هغې ډېر دغه کې زور ته یې پرېږدئ چې لږ وکړم، قسم دی دغه زړه ته کم سکون ملاویږي د الله د کور په دې صفایانو باندې او د الله د کور په خیال ساتلو باندې، نو دغه په بل شیز کې نه ملاویږي. د رب په عبادت کې چې انسان ته د 80 کالو د ګناهونو نه بعد کم سکون ملاویږي دا به د دنیا په یو ګوټ کې ونه ګوري. نو د رب د دې کور سره محبت کول، رب درته ځمکه درکا، درته خپل کور درکو، د هغې انتخاب درته وکړو، د یو صحیح عقیدې او د صحیح نظریې عالم درته درکو، ځکه ستا عبادتونه د صحیح عقیدې نه بغیر قبلیږي هم نه، ستا عبادتونه د صحیح نظریې نه بغیر قبلیږي هم نه. لکه څنګه چې مسلمانان وي په زړه کې بت ساتي او سجده خدای ته لګي دا عبادت دې نه قبلیږي. نو د صحیح عقیدې عالم درکو، د علماء دیوبند بچي الله درکو. په مونږ باندې دا ستاسو مفتی صاحب ډېر ګران دی، ځکه زمونږ سینې ته هغه خپله سینه نیولې وه، د ډس په وخت کې زمونږ سینې ته د خپله سینه نیولې وه. الله دې ورته کامیابي ورکړي. یقینا یو ډېر بهترین انسان درته ملو شو چې د الله د دین دپاره په دغه خپل جسم باندې ګولۍ خوړلي داسې سړی ته اوس ته ملو شو. د جمعې شپه او هغه مقام کېدی شي تاسو ته واقعه کړي یا به درته نه کړي، او دغه لاس چې کوم معذوره دی دا د دنیا دپاره نه دی، دا د الله د دین دپاره معذوره شوی دی. قسم دی د دې هغه فریاد به زه یم رب په عرش باندې لیکلی وي، دا د الله د هغه حق دین دپاره چې کوم دین د جناب محمد رسول الله نه را منتقل شوی دی. یو داسې انسان درته الله درکو، یو داسې عالم درته الله درکو، نو د دغه خپلو علماو قدر وکوي او د هغې قدر دا دی چې ته د هغه نه خپل بچي ته مستفید کړي، ستا بچي د هغه نه څه زده کړي، ته د هغه سره ترجمې ته کښېنه که درس شروع وي، که احادیث شروع وي هغې ته کښېنه، د هغه نه څه زده کړه، د هغه قدر احترام دا نه دی. رزق خو الله جل شانه فرعون ته ورکولو، رزق خو ټرمپ ته ورکوي، د انډیا خلکو ته یې ورکوي چې قرآن مجیدونه سوځي، د امریکې خلکو ته یې ورکوي چې د قرآن مجیدونه لعیاذ بالله په باترومونو کې لړه کوي، ولې هغې روټۍ نه خوري، هغې ته رزق نه میلاویږي. د رزق خو الله وعده کړی ده چې زنده سر وي هغه ته الله رزق ورکوي، نو رزق خو به هر چا ته میلاویږي، خو د هغه خدمت دا دی چې د هغه نه څه زده کړه. ما خپل مسجد کې بعضې دغه جوړ کړي، نوجوانانو ته یو وخت، ماشومانو ته بل وخت، مشرانو ته بل وخت، خپل منځونه صحیح کوي د هغه سره، کینی ورسره قرآن زده کوي، چا ویلم دی بیا ورته قرآن وروي، د خپل منځونو سبقونه ورته صحیح کوي، ځکه نبی اسلام فرمایي یو سړي به 80 کاله منځونه کړي یو منځ به هم نه قبول، ځکه که سنت صحیح کړي فرضو کې به فرق وي، که فرض صحیح کړي واجبو کې به فرق وي، یو نانیم شیز کې به فرق وي، که اودس صحیح وي منځ کې به فرق وي، که منځ صحیح وي اودس کې به فرق وي، یا به هغه غلطیانې په تلاوت کې کوي چې هغې ته د قرو په زبان کې لحن جلی وي،
چې هغې سره مونځ ماتېږي تا ته به پته هم نه نو کوشش وکئ د علماو نه فایده والی دغه علما زمونږ استاسو چې کوم دی د آخرت سپاهان دي د آخرت طرف ته راکاږي او زمونږ هغه ژوند چې هلته د رب سره سترګې ملاو هغه ژوند چې د نبی علیه السلام سره مخامختیا کېږي هغه ژوند چې چا پیدا کړي وو هغه ته مخې ته ودرېږو دا د هغه لارې سپاهان دي نو بهترین عالم درته د الله درکو او دا زمونږ نه فارغه نه دی ګورې دا د تویي مفتی صاحب ډېر په یو لوی دغه سرې د هغه په دغه سره هم درکړ دا مونږ نه فارغه نه دی دا والله کې نه مشر مفتی صاحب پرېږدي نه زه پرېږدم نه نور پرېږدي دته مونږ په خوشحالۍ باندې هرکلی وایو چې هسې مونږ سرې وي ځکه د الله د دین دپاره ګولۍ خوړل دا د هر چا کار نه دی او څنګه په پیله وخت کې الله جل شانه د دین دپاره وینه د نبی علیه السلام قبوله کړې وه وینه چې کوم دی د صحابو الله قبوله کړې وه وینه د تابعینو الله قبوله کړې وه نو هغه انسان الله ته زیات محبوب د چا نه الله وینه غواړي نو د ده وینه هم الله استعمال کړی د دین دپاره الله دې مونږ او تاسو ته عمل کول توفیق را نصیب کړي نو د هغه هم ښه خدمت وکړي او د مسجد هم ښه خدمت وکړي جمع به څه ټایم